بسم الله الرحمن الرحیم. باب الاعتکافی، باب دے بیان د اعتکاف کی روجے نه پس د اعتکاف بیان کی. ذکر روجہ شرط دے د پارا د اعتکاف، اعتکاف واجب د پارا یا اعتکاف مسنون د پارا، او شرط شی په شی مقدمینو. مولی صاحب اعتکاف عکفه په معنا د پیوځه کی وخت تیرول لازمیدل. اصطلاحی تعریف اعتکاف په مسجد کی ثواب پنیت باندې سره د روزې نه وخت تیرول ته ویل کېږي اعتکاف. په مسجد کی د ثواب پنیت باندې وخت تیرول ته ویل کېږي ثواب. روزه تی وباسي چې نفلی تم شامل شي. به اعتکاف درې اقسام دي، تاسو ټول بر ګوره. یو ته اعتکاف واجب وي، یو ته اعتکاف مسنون وي کفایي، او یو ته نفلی اعتکاف وي. اعتکاف واجب چا نظر منلی دی چې زه به 2 ورځې 3 ورځې 10 ورځې 10 ورځې اعتکاف کوم. یی د اعتکاف واجب یو قسم بل مې مولک صبر وته وکي. دویم نمبر د اعتکاف مسنون د رمضان په دغه اخیرو 10 ورځو کې اعتکاف چې دی د مسنون دی، سنت کفایي دی، سنت مؤکده کفایي دی. سنت مؤکده کڅوک کټول خلک بریدي داسې به ګناهګار شي لکه څوک چې سنت مؤکده حکم بریدي، او که محله کې یو قسم وکي ټول غاړه به خلاصيږي نو کفایي دی. او که دغه اعتکاف چا شروع کو سیوا وري او منځ کې مات کو، نو دغه د یو ورځ اعتکاف د کوم ورځ باندې چې مات کړی دی د دغه ورځ اعتکاف قضا په واجب ده، نو واجب کې دا شامل شمال. یو قسم بلم دی، یو د نظر والا واجب هغه قولی وجوب را نظر قولی کړه، او دا فعلی دی لازم نفل به شروع په وجه باندې. دریم نمبر اعتکاف چې هغه نفل دی، دغه دوړو نه علاوه چې نظر یې نه منلې او د رمضان اخري 10 ورځو ولم نه، نو بس دا نفل اعتکاف دی. او دې کې راجحه مفتابه رایده ده چې روجم پکې نه د ضروری دی اخیری قسم کې، او دا د یو ورځ نه کم هم کېدلی شي. بس جمعه تن وتلی نیت د اعتکاف وکړه، 15 منټه وي 10 منټه وي هر څومره دغه عمره پورې اعتکاف وي. څنګه چې تیر وتلی انتها ته به ورسیږي. که 10 منټه پس وروتلی 10 منټه به اعتکاف شي، که شل وروتلی شل به شي، که 1 منټ وروتلی 1 منټ پس 1 منټ به شي. بچ څنګه د جمعات نه رابار کېدلی که نه، د رابار کېدلو په نیت په دغې باندې به څومره ټیم تا تېر کړی دی دقې پورې به اعتکاف ختم شي. دې کې ما ویل روجم نه د ضروري دا مفتابه رایې ده. راځئ نورو خبرو ته. قال قدري مولا فرمایي الاعتکاف مستحب، اعتکاف مستحب دی. دا یو سپی شرعي بیانوي، خو دا صحیح خبره نه ده چې مستحب دی. دا خبره مې ونه کړله. دا باب مشتمل دی بدري امورو، یو مبادی دي، یو مقاصد دي، یو توابع دي. مبادیو کې وصف شرعي بیانوي چې اعتکاف حکم څه لري، وصف شرعي معنی حکم څه لري. نو دا وایي مستحب، خدا صحیح نه ده. صحیح دا ده چې اعتکاف خپل ورپسې وایي والصحیح انه سنة مؤکده. صحیح دا ده چې اعتکاف سنت مؤکده دی، ورسره رکن او شرایط هم بیانوي. راځئ سنت مؤکده ولې دی؟ موږ بار بار وایو چې نبی علیه صلوات والسلام یو کار کړی همیشه کړی، نو دا سنت مؤکده او اعتکاف هم دقه شان دی. لأن النبي علیه السلام چې دی واظب مواظبه دی کړی دی علیه په اعتکاف باندې فی العشر الاواخر من رمضان، په آخرو 10 ورځو کې د رمضان. والمواظفه دلیل سنه، دا قاعده ده. مواظفت چې دی دا دلیل د سنتیت دی. خرجی وسره ته د اعتکاف رکن بیان کا رکن وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونیت الاعتکاف. دا تعریف دی بس. دا وخت تیرول په جمعات کې، داسې جمعات کې چې منځ پکې کېږي مع الصوم روجم دی وي. دا د واجب او مسنون د پاره روجه شرط د نفلي د پاره نه. اگر چې امام صاحب یو رایه دار چې اعتکاف نفلي یو ورځ نه کم نه، نو هغې اعتبار سره په دې کې هم روجه شرط ده. نو راځئ هو اللبث دا وخت تېرول په مسجد کې مع الصوم روجې سره ونیت الاعتکاف او سره د نیت د اعتکاف نه. د 3 اجزا شو. وخت تېرول په مسجد کې یو روجه به دې نیولي 2 نیت به یې 3
دا اول جز وخت رول په مسجد کې داري پکې ولې راوستلو دا غي دلیل اما اللبث هر چې لبث دی وخت رول دا مزه کوي فرق نه هو دا خو د اعتکاف رکن دی نو د دې نه غیر خو اعتکاف کیږي نه اعتکاف هم بدی ولاړ دی او یو قاعده ده من مخکې بار ویلی و چې صاحب د هدايي زی په ذکر کې غدا ده چې یو لفظ کوم لغوي معنی ور کوي کنه نو احکام هم د لغوي معنی موافق لګي نو اعتکاف لغوي معنی د لبث دسه ده نو حکم د دې موافق لګي به لانه ينبئ زکه دا اعتکاف خبر ورکی عنه د لبث تمانینا بل بلیکلی لان الاحکام الشرعيه على وفاق المعاني اللغويه اندا خبر کومه احکام شرعیه چې دي دا موافق د معنی لغوي وي نو فکان وجوده نو وی بوجود د اعتکاف به بل بثمانی رکن چاته وي چې بچا باندې بل شي قائم وي نو لبس رکن دې کنه ځکه اعتکاف قائم دي یو دویم ما ویلو کنه روزه ما ول درې شي نه دي وخت رول دغه بیان وشو دویم شي څه روزه دا ولي وصوم روزه چې دا من شرطه عندنا دا د شرط اعتکاف نه د زمونږ د حنفو په نظمانی امام شافعي رحمه الله وی روزه شرط نه ده خلاف للشافعي رحمه الله دریم شي ور سره ما ویلو لبس یو روزه دوا او دریم نیت والنیت شرط فی سائر العبادات دا خو کبرا دا صغرا دا چې دا عبادت دی صغرا اعتکاف او عبادتو کې نه شرط ویل اعظم دي کوم شرط دی ونیت شرط فی سائر العبادات بقیه ټول عبادتو کې نه شرط دی انما الاعمال بالنیات اول ما دا الامور بمقاصدها هو یقول خلاص امام شافعي رحمه الله ولي وی چې روزه ورله شرط نه ده هغه وی ان الصوم عبادت تاسو ګره امام شافعي رحمه الله وی دا روزه څه ده دا مستقل عبادت دی صغرا او څوک چې مستقل عبادت وی ادبل چا لپاره شرط نه جوړیږي کبرا لہذا روزه د اعتکاف لپاره شرط نه جوړیږي به وی ما دا خو تور زی و ما کنه تور زی دا چې بنات وی کنه نو اوس بیلتا کلک داس چل کړه وی ونه والشي څه ویل روزه مستقل عبادت دی مقصودی عبادت دی او مقصودی عبادت چې ادبل چا لپاره شرط نه جوړیږي نو روزه د اعتکاف لپاره شرط وګورئ هو یقول ان الصوم عباده صوم عبادت دی مستقل وهو اصل بنفسه او اصل بنفسه عبادت دی یعنی مقصودی دی او كم بر بلكل كل ما هو اصل بنفسه لا يكون شرطا لغيره فلا يكون شرطا لغيره لهذا دا شرط غیر یعنی اعتکاف د بار نه جوړیږي ولنا موږ د بار دلیل موږ وایو کنه دا ته چې کوم خبر او کړل دا منو موږ خدا قیاس ته کوم شی چې عبادت مقصوده وي مستقل بنفسه وي هغه ول چانه بار شرط نه جوړیږي دا چې لکه قیاس ته او موږ چې دا روزه شرط جوړو د اعتکاف د بار دا په حدیث جوړو یعنی استحسان باندې جوړو او استحسان بالاثر چې په قیاس باندې راجحي کني یادم استحسان بالاثر هم بالاجماع هم بالاجماع تبلم سوي بالتعامل ولهم متسوي بالعرف العام بالعرف او استحسان بالضرورت هم بقياس اولای صرف استحسان بقياس الخفي او قياس جلي منس کی معارضه به وګورئ ولنا من د بار قول د نبی علیہ السلام د لا اعتکاف الا بالصوم والقياس قاعده ورکن قياس چې د په مقابله النص دا په مقابله د نص کې کم نص المنقول چې کم نقل وی غیر مقبول دا نه قبليږي ثم الصوم شرط لصحه الواجب منه اسرا شيء لك د واجب اعتکاف د پارا روزه شرط د شرط فقط د قیو روایت دي کې نور څلانجي نشته او سید اده سی چې د مسنون اعتکاف چې د رمضان والا غیر د پارا هم روزه شرط ده خبره ختمه او نفل اعتکاف د بار روزه شرط د امام سیم نه روایت دی او صاحبین وینه د شرط او مقره مفتابه ده وګوره ثم الصوم شرط لصحه الواجب شرط چې صوم چې دا شرط د صحت د واجب منه د اعتکاف نه واجب اعتکاف د بار روایت واحده دي کې فقط د قیو روایت نقل له اختلاف پکې نشته ولصحه التطوع او نفلی اعتکاف دا غیر د صحت د لپاره شرط دی کنه شرط د روزه کنه دا
نو دې د بارم شرط د نفلی د بارم فيما روى الحسن عن ابي حنيفه فيما باغ روایت کی چې امام حسن کړي د امام ابو حنیفه رحمه الله نه لظاهر ما روينا او دې د بار دلیل هغه حدیث ته چې مخکې موږ روایت کو لا اعتکاف الا بالصوم اغه د وجنا وعلى هذه الروايه هم کدي روایت ته وګوري کنه چې نفلی اعتکاف د پاره بر وګوري روزه سره شرط ده نو معلومیږي نفلی اعتکاف د پاره روزه شرط ده نو روزه خو پر ورځي کنه نو نفلی اعتکاف بم کم از کم یو ورځي وعلى هذه الروايه چې لا يكون ده نفلی اعتکاف بنوي اقل من يوم د یو ورځ نکوم وفي روايه الاصل خو مبسوط کړي او قول امام محمد هم ده اقله ساعه ما صاحبین ویل امام محمد دیکھا هغه اقل اعتکاف نبلی او ساعتم کېدل شي او سکن فيكون من غير صوم بغیر د روزینم کېدل شي ځکه بنا بنیاد د نوافل دا په اسانتیای دا خو ګرانه ده چې پر روزه به مر سره نيسي او پر ورځ بهم کې خلق نوافل کې اسانتیا کوي د الله د طرفه اسانتیا ده ځکه بنا په نفل کې بنا د نفل چې علی المصاهله دا په اسانتیا ده الله تعالی تنګوري انه يقعد یو سړی نفل مون سره د دې نه چې قادر دی په ولاړه باندې کولو به بنسته کولې شي الله تعالی تنګوري انه يقعد سړی کې نستل شي په صلاه النفل کې مع القدره على القيام سره د دې نه چې قادر دی په قیام یو تفریع وشولک التفریع الاول لغه اختلافه بلا ولو شرع فيه ثم قطع الاكبر وګوري چې کچا لس ورځې نظر منلو شل ورځې منلو دیش ورځې منلو څو ورځې روجي ونی اعتکاف وکړلو او ماته کو د سره کوي به د یو مسله شو ټول به پوهیږي ترڅو سر تنی رسول منس کې مات کو نه به د سره کوي دا څنګه چې لس ورځې اعتکاف نظر یې منلې 15 ورځې ونی ولو او مسلسل یې منلې ښه عام طور چې ول اعتکاف لس ورځې مسلسلی او به وای د بقې 15 ورځې به اعتکاف وکما د څنګه کیږي په یو ځل به کوي برحال څو ورځې اعتکاف نظر یې منلې دي چې پوره کړی نی او ماتي کې د سره کوي به دا خوشوا دریم دا رمضان کې کوم اعتکاف کیږي مسنون اعتکاف چې د 10 الاواخر والا توجه کوي کدا چا شروع کړلو کدا لکشاته کو نفل یاد کوي نفل کې وڅ حکمي ند امام صاحب نه کوم امام حسن روایت کړو چې کم از کم یو ورځ ده نو که چا نیم ورځ کې مات کو قضای بلازمه ده لازم النفل بالشروع نو بر ورځ کولو د همنس کې مات کړه لکه 2 رکعات کولو د په یو سلام اړولې پوه شوي کنه به خو مفتابی رای د امام محمد رحمه الله هغه یو ساتم کېدل شي نو چې څټم کار څومره نیت باندې جماعت ته دن شول اعتکاف شروع شو څټم چې وروتلو بس هم د عمره شو خبره ختمه انتها ته ورسېدلو نرسي منهن علامه شامی وای انتها ته ورسو بس یو پاتې شو کوم اعتکاف مسنون 10 الاواخر ولا دا ډېر اهم دي چې تاسو زده کوي لس ورځې اعتکاف کړه نو کچا 3 ورځې وکړلو 4 وکړلو 5 وکړلو لس اته ورځې وکړلو منځ کې مات کو نو یو روایت دا دی چې د مجموعه ورځو قضا به راوړي وي خدا صحیح نه ده راجح رای دا ده دا د کوم ورځې چې کاپه مات کړي د سره دغه قضا ده 15مه ورځ باندې اعتکاف مات کو نو کله ورځې مات کړي نو بس د یو ورځې اعتکاف دی نو کدی بقیه ورځو کې اسم روزه ده روزه خور له ضروری ده کنه نو په دغه بقیه ورځو کې صبح صادق نه مخ کې کینې مخام دي تروزي خبره به ختم شي نو خلکو ته تاسو مشوره دا ورکوي وردا برسته کومځه او کله شپې مات کی دا خو د ورځې مات خبره وکړه شپې مات کی نه به ورله بکار ده چې صبح صادق چې مخام نور پریوزي هغه نه مخ کې دن نشي نور پریوتل نه مخ کې سباله چې نور پریوزي به دي تروزي نو ورځ شواروز اعتکاف دی وکي نه کداغه بقیه ورځو کې کيم ټیک ده او که رمضان تیر شو ورستو کيم ټیک ده خروجه ورلنيسي ځکه دا خو واجب دی لازم النفل بالشروع دی واجب دی پوه شوي کنه به مسنون د بارم روزه شرط ده نو دغه خبره ته کې ضرورت هم نشته ها نو خلکو ته ول دا مشوره ورکوي که چا اعتکاف ماتېدلو سکاري بکی کولو اعتکاف دغه به جماعت شو به ته وای مچوزه بس د بقیه ورځې تیرې کنه یو ورځ د واجب نیت وکاو بقی به نفلی کنه نو عبادت خو به کې کوي ثواب به ملاويږي
دا شی اوس بستا اعتکاف ختم شوی دی زازا په ځل خبرې دي پوهېږئ وګورئ ولو شرع اگر څوک شروع کی فيه په اعتکاف کې ثم قطعه بإمات کې لا يلزمه القضاء وفي رواية الاصل قضاء بنا لازميږي دا روایت ویلا د سره ویلم نو دا اصل په روایت کې لأنه غیر مقدر وجداد د دې لپاره څه حد نشته دی نو فلم يكن القطع ابطالا دا خبر هم نشته کړي و نفلي کې دغه نشته دی دا قضا مزه نشته دی نو دا څه ابطال خو نه دی چې شروع کړی دی او ماتې کو به چې څه ټیمې مات خو دغه زمانې انتها ته ورسو دغه زمانې دغه پورې وشو او په روایت لکه یو سړی څلور رکعاتو نفل نه تو تړي په دوو سلام واړي خو بس ټیک ده کنه خبره ختمه وفي روايه الحسن او يلزم قضاء براوړي او یو ورځ په کار د کم از کم لانه مقدر باليوم لکه دا مقرر دی په ورځ باندې قسم لکه روزه چې وا اوس ضمني مسله را تدویم بیانې ثم الاعتكاف لا يصح الا في مسجد جماعه برغره اعتکاف کم ځای کې کیږي سیدا د کم مسجد کې چې پنځه ټیمه جمع کیږي کنه دغه مسجد کې اعتکاف کیږي اگر چې د جمعې منځ پکې نه کیږي جمعې منځ لبځي کنه خیر دی ثم الاعتكاف چې لا يصح دانه سي کیږي الا في مسجد جماعه مگر بدسي مسجد کې چې هغه کې جماعت کیږي یعنی مؤذن ورلی امام ورلی دې ته مسجد جماعت وي لقول حذيفه رضي الله تعالى عنه لا اعتكاف الا في مسجد جماعه وعن ابي حنيفه رحمه الله عنه روايه دي انه لا يصح الا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس نسې کیږي مگر بدسي مسجد کې چاغي کې بنځ منځونه کیږي امام وی ورلا مؤذن مرلوي او جمع نه کیږي پکې هغه کې نه کیږي وای بلکې کم کیږي چې باقي دوه شرط شو امام او مؤذن مرلوي ورسره جمع کیږي لانه عبادت انتظار الصلاه دلیل دی وګورئ لکه دا اعتکاف سره دا عبادت دی څنګه عبادت دی یو مونږ چې دی وکړو کنه او د بل مونږ په انتظار کې ناشته دا انتظار عبادتي کنه نه رسېږي نو وی دا عبادت د انتظار صلات دی نو چې صلات کیږي نو الله بجمع سره چې کیږي الله فيختص بمكان دا خاص وي د یو مکان پورې یو ادى فيه چې د عبادت پکې ادا کیږي کنه نو هغه مسجد دی کم مسجد کې چې بنزم منځونه په جمع کیږي خجي وس په خزه څه کیږي خزه نو خزه کې بجمعات کې اعتکاف کوي کنه مکروه ده لکه خاص کر په جامع مسجد کې کې نو زیات پکې کراهت ده نو چیرته به اعتکاف کوي ځکه د شنه اعتکاف لتلی اول ته خډا کراشي باجی ته وایا که خیر دي ځان سره وړي ها نو خبره دا کور کې زنانو د مونږ لپاره کمزې مختص کړي چا کمره مختص کړي چا دکانچه جوړ کړي په خوا بوا نو هغه د اوس دکانچه باندې په کمره ممرانه خو بهر حال کمزې د جمعه د مونږ لپاره مختص کړي مکه کې اعتکاف وکي او کني مختص کړي بس اوس دې مختص کی کنه علامه شامی خو وجه ذکر کړي دا ځکه چې وسې پکې مون شروع کوو بس مختص شو کنه نو قد دې مصلا اق اعتکاف دې شو که پورا کمره هم ټیک ده ټول کور باندې کې ټول کور اعتکاف دې بس ګرځي را ګرځي پکې قلاري یو کمره دې کم اس کم وکي تاسو پوهیږئ خنو د دې لپاره دلیل شته تاسو ماته متوجي شي چې کور کې اعتکاف وشي نو دلیلی صفه حدیث نشته او تاسو طریقه خیمه د دلیل وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخري کال باندې چې کله اعتکاف کولو د نبی علیہ السلام بیبیانم خیمه وهلې وی جمعات کې او ایسته پټولې لري کړلې منځ کې به لري کړلې په جمعات کې د اعتکاف نه منع کړلې یو دلیل بخاری کې دی او بل حدیث کې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه د بار اعتکاف کولو د اخر لس ورځو د رمضان او به چې هغه وفات شولو ثم اعتکف بعده ازواج نبی علیہ السلام ازواج دغه نه پس کولو وګوره یو پیر نبی علیہ السلام د اعتکاف نه بجمعات کې منع کړی دي ابل پیر هغه د نبی علیہ السلام د وفات نه پس اعتکاف کولو نو هغه ځکه کولو کوم ځای چې منع کړی هغه کې نه کولو نشیر ته کولو خو په کور کې کولو بل د خزي منځ حدیث کې راځي د کور منځ د بیت الله او د مسجد نبوي د منم زیات بهتر دی چې کور کې کوي نو اعتکاف هم دغه حکم دی تاسو پوه شئ ځکه اعتکاف او منځ محل په اعتبار سره یو دي اما المرأة تعتکف اعتکاف کوي په مسجد بیتها د خپل کور په مسجد کې کمزې چی
کور کې مونږ د بار مقرر کړی لانه هو الموضع لصلاتها هم دا ځای وي د دې د مونږ فيتحقق انتظارها متحقق کیږي به انتظار د دې خزي په دې ځای کې څه معنا یو مونږ یو کو بل مونږ انتظار کوي لکه جمعات کې چې څوک جمع وکي او بل جمع ته انتظار کوي ولو لم يكن لها في البيت مسجد ها کله یو خزي په کور کې مسجد نوي د مونږ نه نو تجعل موضعا فيه نو دې ګرځي کنه یو ځای په کور کې مند بارغه د بارے مقرر کی فتا تک وہ فيه باغی کې به اعتکاف وکي مقاصد د باب شروع شو احکام د اعتکاف او آداب تاسو لګبر وګورئ جی امام سے برای دار زین کې کینه وایخه چې څوک بلا ضرورت لګ ټیمم د جمعات نو وته اعتکاف مات شو شرعي سه یادو د مسجد خ شرعي سه پیژنې کوم چې مند بار مقرر شوه او د سونو زینه یادو او که څوک او ها البته ضرورت د وجه نه کوي ټیک ده ما څه ویل امام صاحب بنظمانه کې لګ وخت د پاره مو ته اعتکاف مات شو صاحبین وې د یو ورځ نه کم خیر نیمه ورځ نه کم خیر ده هدا نیمه ورځ نه چې زیاتې بار تیر کړل به اعتکاف ماتيږي ان سبا علماء وې اسانته کوي د صاحبینو درای موافق خلکو ته وایي چې بس اعتکاف دې ټیک دې پوره کا پیږي پی نیمه ورځ نه کم چا بار تیر کړ اعتکاف نه ماتيږي بهرحال راځي ضرورت په بنا وتلی شي او ضرورت کله تبعی ضرورتي تبعی ضرورت دا دی او د سماعتي لوزي جنابت کې شو غسل لوزي خوراک تیارولو د پاره وزي څوک نشته چې ول رايوړي شرعي ضرورت دا دی جمعې مون د پاره وزي دا کولای شي به چې په وروتلو به بلار لار باندې زمنن ک بچا سلام چې مریض ته پوس کوي به لار لارم کولای شي او دريږي و سره نه وګورئ ولا يخرج من المسجد نشي وتل الا لحاجه الانسان دبارا دبت شو د سماج دبارا د حاجت تبعيه دي يد جمعه دبارا د شرعيه دي اما الحاجه هلکه د حاجت په کې ولی بار شو نوورا لحديث عائشه رضي الله تعالى عنها بدي استثناء من دليل كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج من معتكفه دبنوتل د خپل معتکفنا الا لحاجه الانسان دبارا وتلو او لکبره وګوري بل وجه عقلی واوري دا مستثنا څه ده دا کله کله دلالتن وي دا استثناء وي ما دا کله کله څه وي او دلتم د قشان ده امام کرخی اسم لیکل دي څنګه چې قول چې د حکم ثابتې کنه دلیل ثابتې دلالت حال ثابتې اصل نه يرشو مال المقال څنګه دي للدلاله مال المقاله د قشان یو اصل لداغه څنګه یو شی قول ثابت دی دغه شی څوک ثابت دی دلالت تاسو متوجه شي استثناء چې څنګه قولا ثابتيږي دغه شان دلالتنم نو دا او د سماعتي د بار بخامخه وزي کنه د دینه لابودي د کنه خوراک د بار جمعه د بار یعنی اول نزين کې د چدا شینو د بار بوزم د څه د کنه نو چې ذکر یې نقل دلالتن بکرال چې د بار بزوزمه اسی دینه مخکې بل مسله وکړو دا اعتکاف واجب څه واجب اعتکاف پدې کې څوک دا اول نه استثناء وکي زب الله سره اعتکاف کوما خو ګوره زب په مدرسې له درس لازم واجب اعتکاف کیا دوما دا استثناء ټیک ده تللی شي بکی پوه شوي کنه خدا استثناء سره بچا کړه واجب اعتکاف کی اشهر الاواخر چې مسنون اعتکاف باقي کې نشته نو ځل دا خبره کوي دا استثناء صحیح ده چې صحیح ده نو کله کله قولا وی او کله کله څه وی دلالتن ودا دلالتن ذكر وي ولانه معلوم وقوعها معلوم دي وقوع دغه حاجت ولا بد من الخروج في تقضيتها او ضروري ده شوزي خروج لا بودي ده خروج ضروري ده في تقضيتها دغه حاجت په پوره کولو کې نو فيسير الخروج بل لیکي الاصل ان ما هو ضروري يسير مستثنا بنفسه کوم شي چې ضروري خود به خود مستثناي بل ان شاء الله د نکاح کې مراشي چلکه شرکت مفاوضه کې چې د بچو د بارکم کپڑے مپړې خورا کلی هغه به دغې نه ني د براشي فيسير الخروج لها نو خروج به ګرځي د حاجت دغه د کنه د حاجت د بار خروج مستثنا د مستثنا وګرځي ولا يمكث بغير بعد فراغه من الطهور البته وخت باندې تیرې کله چې فارغ شي من الطهور د پاکینا او د سیو کو ودارک ورازي د سنه جلد بیګه پی لګي قانون دې کنه الضرورات تبيح المحظورات بار وتل مندي خو ضرورت دې بس جایز شو اور بس یې قسمه ده الضروره تقدر
لأن ما ثبت بالضرورة كم شيء بضرورت ثابت شي يتقدر بقدرها هغه مقرري تر ضرورت پوري. واما الجمعه جمعه بار متل شي من احناف وايخه فلانها جمعه من اهم حوائجه دا خود اهم حوائجنا دا او د دې وقوع معلومه ده او کوم شي وقوع چې معلومه هغه خود به خود مستثنا محکم قاعده ویله ويا جمعه چې دا معلوم وقوع د دې وقوع معلومه ده لسره کې خامخا جمعه راځي. امام شافعي رحم الله فرمای الخروج الیها کڅوک جمعه د مند باروزی مفسد دا خروج مفسد د اعتکاف ده لانه وجه سره لګ برو ګوري وې دا ممکن وکنه چې باغ جمعات کې اعتکاف کړي وي کوم کې چې جمعه کیږي نو ضرورت نو د اعتکاف د جمعات کې چې هغه کې جمعه نه کیږي بلا ضرورت ولې کار کوو لانه يمكن وزکده ممکن و الاعتکاف چې اعتکاف کړي وي په جامع جمعات کې کوم کې چې جمعه کیږي ونحن نقول من وایو ګورا الاعتکاف في كل مسجد مشروع اعتکاف خو بهر جمعات کې مشروع دي نو کوم کې چې جمعه نه کیږي نو هغه اعتبار کې د دې دلیل شته. واذا صح الشروع کله چې شروع صحیح شول بده چې جمعات کې کوم کې چې جمعه نه کیږي نو فالضروره مطلقه نو ضرورت د اجازه ورکړي په الخروج چې جمعه لوزي خنو څه ټیم بوزي نو وای کله چې زوال وشي کنه نو جمعه مول لدی روان شي چې خطبه له ورسیږي بلکې کم از کم د جمعه د خطبه نه مخکې خلک څلور رکعات سنت کوي کنه نو چې څلور رکعات سنت مو کی او خطبه مو اوریدو مخکې دلال شي به برازي کله چې دوه سره شپږ رکعات مونږ کې به در روان شي او کومل ته پاتې شي نه راځي کنه کوي خو اعتکاف نه ماتيږي ځکه غم زیاده اعتکاف دی. ويخرج وضو باعتکاف د بار حين تزول الشمس کله چې نور زایل شي زوال وشي ځکه خطاب د جمعې چې يتوجه بعده دا هم توجه کیږي پس زوال لا وان كان منزله کله دې سړي کور چې بعيدا عنه دا د جمعې جامع مسجد نه لري نو که پس زوال روانيږي خطبه تم نشه رسیدلې نه بیري لږ وخت روان شي زوال نه مخکې اندازې موافق چلته ورسي سنت مو کې خطبه واوري څومره چې مخکې يخرج وزيب في وقت بدس وقت کی يمكنه ادراكها چې ممکن وي مندل د جمعې او يصلي قبلها منذ کې داغې نه مخکې څلور رکعات سنت او په روایت کې شپږ راغلي چې کم از کم شپږ کې څلور سنت او دوه تحيه المسجد الاربع سنه څلور به سنت شي ورکعتان تحيه المسجد بشي وبعدها اربع نو به د جمعې نه پس څلور رکعات کوي او یا شپږ على حسب الاختلاف څنګه چې بده کې اختلاف دی. امام یوسف رحم الله شپږ بکې د راجح ده په سنت الجمعه کې اختلاف دی کنه چې رس شپږ دي کد څلور دي شپږ اولادي څلور او دوا وسننها توابع لها دا سنن چې دي کنه سنن د جمعې دا خو تابع د جمعې دي او د تابع حکم د چای د مطبوع علی کنه نو نجد جمعې کوم حکم وابد سنن نفول حقد بها دا سنن بملحق شي بها جمعې سره ذکر التابع وتابع 46 ماده ده التابع ولا يفرد بالحكم 47 ولو اقام في مسجد الجامع كشرب مسجد الجامع کی سار شي اكثر من ذلك د دینم زید شپږ رکعات نم زید لا يفسد اعتکافه اعتکاف نه ماتيږي لانه موضع اعتکاف دا قدام د اعتکاف زید کنه تاسو پوهیږئ الا انه لا يستحب دمره د چور له مستحب نه ده مستحب دار چې خپل جمعه ته واپس راشي لانه التزم زکه د بزان معنی لازم کړی دا څه ادا او فی مسجد واحد چې زبدا اعتکاف پر کوم په یو جمعه کې دلته خو به دوه کې پوره شو یو ولته او څدلته دا صحیح نه ده. فلا يتم في مسجدين دو جمعتون کې بین تمامي من غیر ضرورت بغیر څه ضرورت نور به وایو